اوس هغه خلک چې هغوی دشمنداره دي، دشمني لري او د دشمن نه ورته ډېره زیاته خطره او یره ده او غواړي دا چې د دې دشمن نه ماته نقصان هم ونه رسیږي او ورسره دغه دشمني مې الله جل شانه ختمه کړي، په دوستۍ سره بدله کړي، نو د هغې دپاره دغه 3 مختصر دعاګانې دي. تاسو به د دې اهتمام کوئ، دا به وایي، نو الله جل شانه به د دشمن د شر نه محفوظ کړي، دشمن به په تاسو باندې ړوند کړي او ګرځئ را ګرځئ به د دشمن د شر نه به الله تاسو محفوظ وساتي. نو د دغې 3 دعاګانو اهتمام به کوئ. الله دې موږ او تاسو ټول د دشمنۍ نه وساتي. پښتانه اکثره پکې مبتلا دي. الله دې ټولو پښتنو ته د دشمنۍ نه حفاظت ورنصیب کړي، د دشمنانو نه دې ورته الله حفاظت ورنصیب کړي او دغه ټولې دشمنۍ دې الله په دوستۍ سره بدلې کړي، موږ او تاسو ته الله محفوظ وساتي. اولنۍ دعا دا د ځان سره نوټ کړئ ښه، ربي انی مغلوب فانتصر. دا په سکرین به تاسو ښکاري، دا به ځان سره محفوظ کړئ. طریقې درته ښایم چې دا به کم وخت کې او څنګه به وایي. ربي انی مغلوب فانتصر، ربي انی مغلوب فانتصر. او دویمه دعا ده، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. او ورپسې 3 نمبر ده، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. الفاظ بم سیاد کوي، دعاګانې بم سیاد کوي. اوس به دا کم وخت دا دعاګانې غواړئ. کله چې تاسو مونځ وکړو، د هر فرض مونځ نه پس به اولنۍ د قرآن آیت دی، دویمه دعا د حدیث نه ثابت ده. دا دعاګانې چې دي دا به تاسو د هر فرض مونځ نه پس 314 کره ته وایي، 313 مرتبه دا دعاګانې به وایي. په خپل ځان باندې به چوف کوئ، په خپل کور باندې، په خپل فیملی باندې دا به چوف کوئ. 15 وخته به د دې اهتمام کوئ. او دویمه خبره ده، کله چې تاسو له کور نه وځئ، نو د کور نه د وتلو په وخت کې د کور دعا ده، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله، چې دا م وویله، د هغې نه پس په ځان سره د دغې 3 دعاګانو ورد شروع کړئ او داسې نری به په ځان باندې چوف کوئ. نو انشاءالله العظیم الله جل شانه به محفوظ ساتي د هر قسم شر نه، د دشمنانو د شر نه، د مخالفینو د شر نه، د حاسدینو د شر نه، د بغضیانو د شر نه، د دې نه به الله محفوظ ساتي. دشمنان به در باندې الله ړانده کاڼه وساتي او دغه کومه دشمني چې ده د دې دعاګانو په برکت سره به الله جل شانه درنه ختمه کړي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپلو بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ، نو همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي، نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظرې سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره، او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر ګوټ کې موجود یې، همنن زموږ سره اړیکه ونیسئ او د دغې موقع نه فایده واخلئ.